جر دا مخکې مسله دا وای چې الف لام تعریفي خاصه اسم ده لیکن کافی لام هوا ځکه د په نسبانه د سیبره ده سیبه وی په ال کې د لام د تعریف د پاره ده او حمزه په کې د پاره ده چې ابتدا په ساکن رانشي دا مسله ده به بعضی علما وی چې کافی به حرف ویلوي حرف التعریف به ویلوي دا حرف التعریف به ویلوي لام به نه ویلې ځکه میم هم کله د تعریف د پاره راځي لکه یو قوم چې هغه قوم د لام په ځای میم مستعمله و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د مسلې تپوس وکړو امینم بریم سیامو پم سفرې او په سفر کې روژه ښه ده که نه ده ښه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د زبان موافق جواب ورکړو لیسا منیم بریم سیامو پم سفرې یاره په سفر کې روژه ښه نه ده نو اصل کې داسې و امن البر الصیام فی السفر نو جواب لیسا من البر الصیام فی السفر خو دغه قوم د لام په ځای میم مستعمله و نو هغې ویل امین بریم سیامو فی السفر جواب وله ورکړه شو چې لیسا منیم بریم سیامو فی السفر نو حرف تعریف به ویلی وی کافی مولا نو میم لبم شامل شوی وی لیکن دا سوال بې ځای دی ځکه په دغه ځای کې دا لام دغه میم هم بدل د لام نه راغلی دی دلته دا میم هم بدل د لام نه دی لہذا لام التعریف مناسب دی حرف تعریف ته ضرورت نشته دا د نبی علیه الصلاة والسلام معجزه وه چې نه کاتبو نه شاعرو نه محکې علم کړی او د پیغمبرۍ په وجه علم لدونی ورکړی شو او جواب صحیح ورکوي یهود یو ځل تپوس وکړو وی کم فی کم من کم الی کم څو دي په څو کې د څو نه څو ته نو جواب نبی علیه السلام ورکړو اسنان فی اسنین من اسنین الی اسنین دو دي په دوو کې د دوو نه دوو ته دو دي چې قرآن حدیث دي په دوو کې چې شپه ورځ دي د دوو نه چې الله او پیغمبر دی دوو ته چې انسان او پیری دی انسان او پیری ته قرآن او حدیث راغلی کنه ځکه خو خادمی سمسیرم دا وی الا یا رسول الله انک مرسل الى الجن ثم الانس لبیک داعیا الى الجن ثم الانس لبیک داعیا والجر جر دی کنه بل د خواصو معظمه و مکبره و د اسم نه لحوق د جر دی په آخر د اسم پورې لحوق د جر دی په آخر د اسم پورې دا جر عطف دی په لام نو د دخول د لاندې دی خو دلته دخول په معنا د لحوق دی ځکه دخول غالبا په اول کې او جر خو په آخر کې دی نو د جا د دخول نه مراد لحوق دی او لحوق غالبا په آخر کې نو جر خاصه د اسم ده ځکه چې جر اثر د حرف جر دی او حرف جر خاصه د اسم وا نو جر خاصه د اسم شو حرف جر ولې خاصه د اسم ده ځکه خاصه د اسم ده حرف جر واضح وضع کړی د پاره د راحکلو د شی مدخول خپلتا حرف جر واضح وضع کړی د دې د پاره چې دی به راکاږي معنا د فعل مدخول خپلتا دی به راکاږي معنا د فعل مدخول خپلتا نو که حرف جر په فعل داخل شي نو معنا د فعل به فعل ته راکاږي او دا ښه نه ده ځکه توقف د شی په خپل نفس پسې راځي او کو په اسم داخل شي نو معنا د فعل به اسم ته راکاږي او دا صحیح ده پوه شو په خبره لکه مررتو بزیدین نو مرور راح که زید ته کنه او که په حرف داخل شي نو معنا د فعل به حرف ته راکاږي نو حرف غیر مستقل ده او فعل مستقل ده نو مستقل به تابع د مستقل شي غیر مستقل شي نو دا ښه نه ده نو حرف جر خاص د اسم کړه
حرف جر واضح وضع کړی د دې دپاره چې دې به راکاږي معنا د فعل خپل مدخول ته نو که داخل شي په حرف باندې نو معنا د فعل به حرف ته راکاږي حرف غیر مستقل دی او فعل مستقل دی مستقل به تابع د غیر مستقل شي او که داخل شي په فعل باندې نو معنا د فعل به فعل ته راکاږي نو توقف د شی به په خپل لفظ پسې وشي دا ښه نه ده او که داخل شي په اسم نو معنا د فعل به اسم ته راکاږي او دا صحیح ده ځکه اسم مستقل دی نو فعل تابع د اسم کیږي لکه مررتو بزیدین د مررتو معنا د مرور ساګي استاذه د مررتو معنا مرور دی دا یې زیات تراح که نو ځکه حرف جر خاصه ده اسم ده والتنوین بل د خواص او معظمه او مکبره د اسم نه لحوق د تنوین دی په اخر د اسم پورې بل د خواص او معظمه او مکبره د اسم نه لحوق د تنوین دی په اخر د اسم پورې تنوین خاصه د اسم ده ولی دو وجه دي یو وجه ده ټول اقسام د تنوین سوا د تنوین ترنم نه دا خاصو په اسم پورې د تنوین خاصو په اسم پورې ټول اقسام د تنوین سوا د تنوین ترنم نه دا خاصو په اسم پورې د تنوین خاصو په اسم پورې دویم تنوین تقاضا د انقطاع کوي او فعل تقاضا د اتصال کوي او د انقطاع او د اتصال په منځ کې منافات لہذا تنوین خاصه د اسم شو تنوین تقاضا د انقطاع کوي فعل تقاضا د اتصال کوي او د انقطاع او د اتصال په منځ کې منافات ته د تنوین خاصه د اسم شو څنګه تنوین تقاضا د انقطاع کوي فعل تقاضا خواص او معظمه او مکبره د اسم نه